اوما سپارہ سلورم رکو سورة المائدہ سورلسم نمبر رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء تاسو تپوسو نمکوی د ډیرو شیزونو ان تبد لکم کچیر د تاسو باندې ظاهر شي تسؤکم تاسو باندې به بد لګي و ان تسألوا او که تاسو سوال کوئ عنها دې شیزونو متلحین په وخت ینزل القرآن سو وخت چې قرآن نازلیږي تبد لکم بیا به تاسو باندې ظاهر شي عفا الله عنها الله دې تاسو دې متعلق معافیو کی والله غفور حلیم الله بخون کا حلم والدی. قد سألها قوم من قبلكم په تحقیق سره تاسو نه مخکې خلکو هم تپوسونه کړي ثم اصبحوا بها کافرین بیا به سحر لدینه منکر شول. ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وسیلة ولا حام الله ندی مقرر کړي هغه چې کافرانو مخصوص کړي وو بحیره چې غوږونه سیرلې شوي ولا سائبه ولا وسیله او نه حام ولكن الذين كفروا لیکن هغه خلق چې کافران دي یفترون علی الله الكذب الله باندې دروغ تړي و اکثرهم لا یعقلون او اکثر د دوی بے عقل دي. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله هر کله چې دوی ته ویل شي راشئ اخ کلام د چې الله نازل کړی و الى الرسول خپل رسول طرف ته دی الله رسول طرف ته راشئ قالو دوی وای حسبنا مونږ لره کافي دی ما هغه څه وجدنا علیه آباءنا په څه باندې چې مونږ خپل پلارونه کتلي دي اولو کان آباؤهم اگر چې و پلارونه د دوی لا یعلمون شیئا د یو شي د علم نه لرونکي ولا یهتدون او نه په هدایت باندې. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو علیکم انفسکم تاسو باندې د خپل ځان فکر لازم دی. لا یضرکم من ضل ندی کی تاسو گمراه هغه څوک ضرر دی تاسو نه کی در هغه څوک چې گمراه وي اذا اهتدیتم هر کله چې تاسو په لار باندې الی الله مرجعکم جميعا تاسو ټول به الله طرف ته ګرځئ فینبئکم بما کنتم تعملون پس دی به خبر درکړي د ستاسو عملونو متعلق چې تاسو کول. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو شهادت بینکم گواهی ستاسو خپل منځ کې اذا هر کله حضر احدکم الموت هر کله چې یو د ستاسو ته حاضر شي مرګ حین الوصیت وصیت په وخت اثنان ذوا عدل منکم ودې ګرځېږي دو کسان معتبر لستاسو نه او آخران من غیرکم یا دو ستاسو نه علاوه ان انتم ضربتم فی الارض که تاسو په ملک کې سفر کوئ فاصابتکم مصیبت الموت بیا تاسو د مرګ حادثه پیښه شي تحبسونهما من بعد الصلاة دواړه کسان به بطور ګواهی مونځ نه بعد ودروئ فیقسمان بالله بیا به دوی ته الله قسم ورکوي ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا که چېرته تاسو دا شک نه وي چې دوی به حلف په بدله کې مال نه علی ولو کان ذا قربا اگر چې خپل قریبی رشتہ دار ولې نه وي ولا نکتم شهادت الله او نه بد الله گوی پټوي ان اذا لمن الآثمین او کدی داسیو کې ضرور بل گناهګاران نشي. فإن عثر على انهما استحقا اثما اگر چې د چا گناه سزا څوک د سزا وار د گناه شوي دي فآخران یقومان بیا به نور دوه کسان ودرېږي مقامهما د دې اولنیو ګواه په ځای باندې من الذین د هغو خلکو نه استحق علیهم الاولیان هغه چې ډېر مستحق وي ګواهي کولو کې چې دوی به اولنیو باندې نقصان نه رسوي. فیقسمان بالله
دا نور دوه کسان به ګویو خوري الله په نوم قسم خوړلو سره لشهادتنا دی به وایي ضرور زمونږ شهادت چې دی احق من شهادتهما دا د اولنیو دوه ګواهانو نه ډېر حق دی وما اعتدینا مونږ له حد نه نه تېرېږو ان اذا لمن الظالمین که مونږ داسې وکړو مونږ به له ظالمانو نه شو ذلک ادنا ان یأتوا بالشهادة على وجهها دا ډیره قریب تر خبره ده دې ته چې دوی ګویو کې چې څنګه د ګوی ادا کولو حق دی او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانهم یا دوی یره ولري چې څه قسمونه به د دوی هغه اولنیو قسمونو نه بعد دویم قسمونه رد کړلی شي واتقوا الله الله نه ویریږئ واسمعوا او حکم واورئ والله لا يهدي القوم الفاسقين الله بے حکم خلق تلار نخائیم